استخاری صحیح او مسنون طریقه څه ده او په احادیث مبارکو کې د استخاری کم تاکید او اهمیت راغلی دی. بل دا چې د استخاری مقصد څه دی، دا د کم مقصد د پاره کولی شي، او بل دا د چې د استخاری فایده څه ده، څه فایده را د استخاری، او بل خبردار چې استخاره پر خودل دا د انسان د پاره څومره وبال او څومره نقصان دی. دا څو ضروری خبرې زما محترم ورونو د استخاره متعلق به تاسو سره په دې نننی کلیپ کې نشر شي. مون خو ډیر اورو چا د استخاری طریقې خودلی، چا استخاره یو طریقې سره خودلی، چا بلې طریقې سره خودلی، خو راځي چې نن صحیح د دې مسنون طریقه چې کوم زمنګ دین، زمنګ شریعت، زمنګ کتابونو د استخاری طریقه خودلی، د هغه آداب راته خودلی، په استخاره کې کومې خبرې دي، د هغه کوم مقصد دی، انسان چې استخاره کوي فائدې څه ده، انسان چې استخاره پریدي نو نقصان یې څه دی. راځي چې دا ټولې خبرې منګه تاسو سره شیر کو. زما محترم ورونو مخکې د دینه چې زه تاسو ته د استخاری مسنون طریقه بیان کما، د استخاری صحیح او درسته طریقه درته بیان کم، د دینه مخکې د استخاری متعلق یو څو ضروری او د فائدې نه ډکې خبرې دي. که تاسو دغه خبرې وانه اورېدلې او په دغه موضوع پوهه نه کو، نو د استخاری هغه مقصد به تاسو ونه پیژنئ، د استخاری هغه صحیح طریقه به تاسو ونه پیژنئ، د استخاری هغه اهمیت او وقعت او د دې چې کم کمال دی هغه بس تاسو په زړه کې کیننی، نو بیا به تاسو استخاری له دومره اهمیت نه ورکوي. راځي چې د استخاری د طریقې د خودلو نه مخکې د استخاری د مسنون او د درستی طریقې د خودلو نه مخکې د استخاری متعلق چې کومې اهم خبرې، کومې ضروری خبرې زمنګ شریعت منګ ته بیان کړي دي، راځي چې اول په هغې باندې ځان پوهه کو. ګوره جی، اول مسله دا ده چې په احادیثو کې د استخاری متعلق ډیر تاکید او اهمیت راغلی دی. یو حدیث مبارک کی راضی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای، د حضرت عبدالله ابن جابر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام مبارک به صحابه کرامو ته په ټولو کارونو کې د استخاری داسې اهمیت خودو، داسې اهمیت به ورته خودو لکه د قرآن د یو سورت تعلیم چې به ورکاو، لکه د قرآن کریم د یو سورت تعلیم چې به ورکو. نو د قرآن کریم سورت څومره اهمیت لري، د قرآن کریم یو آیت یو سورت څومره اهمیت لري، نبی علیہ السلام مبارک به دغه شان صحابه کرامو ته په ټولو کارونو کې د استخاری اهمیت خودو چې تاسو په تمامو کارونو کې څه کوئ، استخاره کوي. بل حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې ما خاب من استخاره وما ندم من استشاره، او کما قال علیہ السلام، چا چې استخاره وکړه کنه نو دا به نامراده کیږي نه، او چا چې مشوره وکړه کنه نو دی به څه نه کیږي، دی به خپیمانه کیږي نه. مشوره کې خیر دی، د مشورې نه پس به د خپیمانتیا نه راځي، او دغه شان په استخاره کې دا خیر دی چې د استخارې نه پس به د نامرادی ناراضي. د استخاری د دې ټکی په لپس ځان پوي کیږي، د استخاری د دې ټکی معنی د خیر طلب کول. نو په دې استخاره کې دا بنده د خپل رب نه خیر طلب کوي چې الله زما په دې کار کې خیر شته دی او که نشته دی. نو زما عزتمندو، استخاره کیږم د دقه د پاره چې انسان کله یو کاروبار شروع کوي، یو تجارت شروع کوي، یا مثال په تور باندې په پټی کې یو روزګار یو فصل کری، یا دی یو رشته کوي، یو پلار دی، یو مور د بچی د پاره رشته کوي، یا د قشان انسان په سفر باندې سعودي ته ځي، بهر ملک ته ځي، دوبۍ ته ځي، یو ځای ته په سفر باندې ځي، انسان هر یو فیصله چې په راتلونکي وخت کې کوي، که هغه وړه ده او که هغه غټه ده، نو د هغې دپاره دا د خپل رب نه خیر طلب کوي او د هغه سره د خیر مشوره کوي چې الله که په دې کار کې زما خیر وي نو ته زما زړه په دې باندې مطمئن که او ما ته په زړه کې څه که دا واچوه، ټیک شوله که نه. نو دا استخاره د دغې دپاره کېږي. بل د استخارې مقصد څه دی زما ورونو؟ ګوره د استخارې مقصد دا دی که نه چې انسان چې کومه ډیوټي و نو هغه د پوره کړله، چې د استخاره وکړه او د الله نه مدد او طلب په استخاره کې وغوښتو که نه، نو د خپله ډیوټي ترسره کړله او د ټول په ټوله خپل ځان او خپل کارونه دا الله ته حواله کړه. نو اوس ووایي چې د یو هوښیار کس سره او د یو پویه او د سمجدار او د سنجیده کس سره څوک مشوره وکړي، نو لازمه خبره دا ده چې هغه ورله ښه مشوره ورکوي او د خپل وس مطابق د هغه سره مدد هم کوي. راشي، الله خو د ټولو باچاهانو باچا دی چې څوک خپل ځان هغه ته حواله کړي، خپل کارونه او مشکلات هغه ته حواله کړي، او الله ته ووایي چې الله که په دې کار کې زما خیري، زه کمزور یم، ما سره د غیب او علم نشته، زه لا علم یم، ته زما دپاره فیصله د خیر په دې کې وکړه، که په دې
دې کې زما خیر وي زما زړه په دغه طرف مطمئن کا که په دې کې زما شر وي نو زما زړه د هغې نه راون غاړه زما زړه د هغې نه رامنه کا نو په دې کې الله جل شانه ته د انسان ځان سکی دا ورته وسپاري نو لازمه خبره داره چې الله خو غنی ذات دی او هغه خو د هر بنده سره د او یو مندونه زیاته مینه کوي نو ضرور به دې بنده له د خیر مشورې ورکوي او دې بنده په حق کې به د خیر فیصلې کوي اگر که په ظاهره به په هغه وخت کې انسان ته دا خبره دا چې کومه فیصله د په حق کې وشي کېدای شي چې په ظاهره دته دا ښه نه ښکاري خو نه وروسته بیا دته د هغې خیر معلوم شي او دی وایي ښه ده چې دا فیصله داسې شوې ده ښه ده چې دا کار داسې شوی دی د الله په خپلو کارونو کې د الله راز وي او الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي که دا داسې نه وی شوی داسې شوی نو لکه په ظاهره خو ما ته ښه نه ښکارېده خو په هغې کې خو زما خیر راووتو الله ته د هغې پته وه نو دا د استخارې مقصد شو بل د استخارې فایده دا ده جي چې په دې کې ګوره پخوا د جاهلیت په زمانه کې به چې کله د کفار چې کوم دي که نه دوی به چېرته څه کار له تلل څه په سفر باندې تلل څه فیصله به یې کوله نو د دې خانه کعبې پخوا کې به یو منجور ناست و هغه سره به یوه خلطه وه یوه تیلی به وه په هغې کې به درې قسمه غشي پراته وو په یو غشي به یې دا لیکلي وو امرني ربي ما ته زما رب حکم کړی دی په بل غشي به یې دا لیکلي وو نهاني ربي زه خپل رب منې کړی ما او بل غشی چې دی هغه به بې نشانه و نو چې څوک به په سفر تللی یا به یو کار کو نو را بغې د منجور خواله ویل ماله پال وګوره نو چې هغه به غشی راوویستو امرني ربي به پې لیکلی و چې زما رب ما ته حکم کړی نو دوی به ویل په دې کار کې زمونږ خیر دی نو بیا به هغه کار کو او چې کله به پې نهاني ربي راغی نو بیا به ویل دا کار زمونږ دپاره ښه نه دی او چې کله به تش غشی راووتو نو بیا به د هغې دپاره بیا پال اچو نو په صورت مایده کې د هغې حرمت نازل شو او د حرمت بنیادی دوه وجې وي یوه وجه دا وه چې دا په الله جل شانه دروغ تړلو چې کله الله ته دې کار نه منع کړی او کله تا ته الله ر دې کار څه کړی دی امر یې کړی او دویمه وجه دا وه چې دا یو بې بنیاده عمل او محض اتفاق ټیک شوله که نه غشي پراته خامخا به یو غشی راوچتېدو نو د دې د وجې نه دا استخارې د فال نه د بچ کېدو دپاره الله نبي علیه السلام مبارک دې امت ته یو بهترین عمل ورکو چې هغه د استخارې عمل دی نو دا د استخارې څه شوله دا پیدا شوله بله خبره مې درته دا وکړه چې استخاره پرېښودل څومره وبال لري نو حدیث مبارک کې راځي زه نه ویم مجي زمونږ محبوب او ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې انسان د پاره د الله سره استخاره پرېښودل د الله سره مشوره د هغه نه د خیر طلب د استخارې عمل پرېښودل دا د انسان د پاره بدنصیبي او بدبختی ده نو چې د الله پیغمبر دا خبره وکړي چې دا د ده دپاره بدنصیبي او بدبختی ده نو بیا په دې کې څه شک او شوبه پاتې شوه زما عزتمندو همدا وجه ده چې موږ ډېر کارونه او ډېرې فیصلې کوو او بغیر د استخارې نه کوو نو الټه زموږ دپاره د وبال او د نقصان سبب وګرځي بیا موږ یو کاروبار مزه نه کوي بهر ملک ته رالم مسافرین مزه نه کوي هر کار چې موږ کوو زه به وروسته راته نورې خبرې بیان کم نو په کار ده چې موږ په هغې کې د الله سره مشوره وکړو استخاره وکړو د الله نه خیر طلب کړو انشاءالله زه به تاسو ته د استخارې صحیح او مسنون طریقه بیانوم خو د هغې نه مخکې دا څو لازمي او ضروري خبرې دي چې تاسو په دې ځان نه پوهه کړی نو تاسو د استخارې هغه اهمیت او هغه مقام ته نشئ رسېدی نو زما محترم ورونو د ګڼو ملګرو سره شیر کوي چې موږ سره دا خبرې نمبر په نمبر واوري او بیا موږ اخري د استخارې یو سمپل او ساده طریقه ډېر په اسانه طریقه استخاره کول هغه موږ بیا تاسو ته مخې ته کیدو بیانې کړو نو د ملګرو په زړونو کې به د هغې اهمیت د مخکې نه پیدا شوی وصلی الله علی